بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې سود ورکوونکې او اخستونکې او د سود په معامله کې د کاغذ لیکونکې او په گواهانو باندې فټولو دی لعنت وي، او دا یې هم او فرمایل چې دا ټول په ګناه کې سره یو برابر دي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې فخلکو کې به یو داسې زمانه راشي چې د سود د خوراک نه با علاوه هیڅ یو کس فاتې نشي، او که چېرې کوم یو کس فاتې وي نو د سود خور د کور لوګې به پرې ضرور ورشي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارشاد مطابق نن سبا هم دغه حال دی. سرکاری او غیر سرکاری تجارتی ادارې هم د سود په طریقه کار باندې چلیږي. اول خدا چې فرق د دې خبرې نشته که غریب دی او که مالدار، که حاجی دی او که غیر حاجی، ځوان دی او که بوډا او که زنانه ده، نو یو طرف نه په دې مرض کې مبتلا دی. حضرت عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل د سود یو درهم د دې فوهیدو یعنی سره د فوی باوجود خوړل چې دا سود د شپږ دېرش ځله د زنا کولو نه هم زیات لویه ګناه لري. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل د معراج فشفا زما تېرېدل په داسې خلکو وشو چې د هغوی خېټې د کورونو په شان غټې غټې وي او د هغوی خېټې د مارانو نه ډکې وي چې د خېټو نه بهر هم په نظر راتلل. ما د هغه لیدو سره په ډېره حیرانتیا سره د حضرت جبرائیل علیه السلام نه تفوس وکړو، ای جبرائیل دا کوم خلک دي؟ هغوی او فرمایل دا سود خواره دي، یعنی دا ستا د امت هغه خلک دي چې هغوی په دنیا کې سود کولو. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل د سود د ګناه 80 درجې دي، او دې کې چې کومه ادنا درجه ده هغه داسې ده لکه چې یو سړی خپل مور سره زنا وکړي. یعنی دا د سود په باره کې بیان چې سود کې څومره ګناه ده، تر دې چې د سود پیسو نه یو درهم خوړل د 333 زناګانو برابر ګناه لري. بس الله جل جلاله دې موږ او تاسې د دې عظیم ګناه نه محفوظ وساتي او د خپل حلال رزق نه د حلال بېسیاره رزق را نصیب